زمنگ بحث پا بعض اصطلاحات ضروریو کیو چکم اصطلاحات ضروریه متعلق دی دا علم حدیث سره بعض هغه اصطلاحاتو چې متعلق د مشتغلینو د حدیث سره بعض هغه اصطلاحاتو چې متعلق د کتب د حدیث سره بعض هغه اصطلاحاتو چې متعلق د رجال د حدیث سره سلورم بعض هغه اصطلاحات بننوایو چې هغه کې به وجود تحمل حدیث بیانی کی شاگردان چې د استاد نه حدیث نقل کوي هغه د پاره کم الفاظ استعمالي کی او د حدیث د درس او د اجازه قسمونه دي ته وجود تحمل حدیث وای حدیث بارول زده کول د دې مختلفې طریقې دي اولی طریقې تقرأت الشیخ وای د تحمل حدیث اوله طریقه قرأت الشیخ قرأت الشیخ دی ته وای استاد حدیث وای شاگردان اوري دا په ټولو طرقو کې بهترینه طریقه ده په تحمل حدیث کې دی کې بیا شاگردان د سمعتو صيغه استعمالولای شي د حدثني صيغه استعمالولای شي د حدثنا صيغه استعمالولای شي د اخبرني د اخبرنا د ټول صيغه استعمالولای شي لکه په پوښتنه دویم نمبر قرأت علی الشیخ دا د تحمل حدیث دویمه طریقه ده قرأت علی الشیخ قرأت علی الشیخ دا ده یو طالب سبق وای استاد ناستی استاد یوري لګ لګ تشریح پکې کوي نور شاګردان یې موري نو دي شاګردانو خو د استاد نوا نه اوریدا د طالب العلم نه واوریدا خو د استاد په محضر کې واوریدا د دې حکم سره امام شافعی رحمه الله امام احمد رحمه الله امام نسائی رحمه الله امام مسلم رحمه الله دی وی دی کې به حدثنا نه وی ځکه دا دروغ دی داسې به نه وی چې حدثنا فلان کې موږ له حدیث بیان کړی استاد به نه یادوي ځکه استاد خو حدیث نه دی بیان کړی شاګرد بیان کړی البته امام بخاری رحمه الله امام مالک رحمه الله امام ابو حنیفه رحمه الله جمهور محدثین وی د حدثنا صيغه استعمالول شي ځکه چې شاګرد ویل او استاد ناس دی داغه په محضر کې داسې د لکه استاد چی ویل نو د جمهور محدثین رائے ده دې کې هم د حدثنا لفظ استعمالول شي دریم نمبر د تحمل حدیث مناوله یا استاد خپل کتاب لیکلی خپل حدیث په کې ټول لیکلی یو شاګرد لور کې دا واخلمانه روایت کوا دې ته مناوله وای سبق نه ویل شوی کلاس کې ناس ته نه شي څلورم نمبر د تحمل حدیث طریقه مکاتبه ده مکاتبه دای استاد چې څومره حدیث دا غولي کې او چاته ور کې چې دا پلان کې لور کا شاگرد لیولی کی شاگرد بیا د دې استاد نه روایت ته دې حدیث وکي دې ته مکاتبه وای پنځم نمبر د تحمل حدیث اجازه ده چا سره د سبق هم نه دی ویلې هیڅ کتاب دی ور سره نه دی ویلې هغه ته وای ما ته د حدیث اجازه وکا دام د تحمل حدیث یو طریقه ده هغه درته لګي اجازه وکي استاد شاګردان ته پلان کی کتاب کې تا ته زما اجازه ده دا اجازه بیا په څلور قسمه ده یو اجازه ده من معین لمعین فی معین استاد معین ده شاگرد معین ده پلان کې کتاب معین ده پلان دویم نمبر اجازه
د معین نه معین ته په غیر معین کې استاد معلوم دی پلان کې شاګردم معلوم دی پلان کې اجازه ورته په غیر معین کې په ټولو کتابونو د حدیثو کې مې درته اجازه ده دا دواړه اجازه قبولی دي دي کې شاگردان بیا د استاد نه روایت حدیث کولی شي دریم نمبر اجازه ده من معینن لغیر معینن فی معینن استاد معین د شاگردان نه دی معلوم کتاب معلوم ده یو غټ عالمی هغه ویل کده د خط د خلق لم یو سړی لم اجازه ده په بخاری شریف کې نو اجازه شو د معین نه چې استاد د په معین کې چې بخاری شریف د غیر معین ته څلورم نمبر اجازه ده د معین نه غیر معین ته په غیر معین کې جلسه کې وای تاسو ټول ته په ټولو کتابونو کې اجازه چاته چې اجازه ورشو هغه نه دی معلوم او چې څه کې اجازه ورشو هغه نه دی معلوم نیلی کلی دیزی پوری پوشی دا دو رستی اجازی قبولی دی کنه دی قبولی عام محدثین نه قبلی په دې اعتماد نه کوي زمونږ د علاقو کې دا رواج دی مشر سړی راشه استاد پریدي شاګردان هغه ته منډې وروي موږ له اجازه وکړو لکه پې پوه هغه ټولې جلسې ته مې اجازه ده جلسه کې چې څومره خلک دي ټولو له مې اجازه ده دا تاسو کتلي دي که نه تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه پنځم نمبر د تحمل حدیث اعلام الشیخ استاد شاگرد ته وایي زما دا روایات دي تاسو ته اجازه ده نی لیکلي شاگردانو نو ورته استاد ویلی دي سبق یې تم نه دی ویلی څه لیکلي م نه دي کړی لکه زما په حدیثو کې تاسو ته اجازه ده قبلی وم نمبر د تحمل حدیث وصیت ته یو شاگرد ته ویل که چې ستا زوی اوشه نو هغه ته زما په ټولو حدیثونو کې اجازت دا نه ده قبوله نه سماع شته نه ملاقات شته نه معاصرت شته اتم نمبر وجاده شاگرد د شیخ کتابونو کې احادیث ګوري او هغه ورته د دې اجازت نه کړي د دې شیخ چې هغه حدیث لیکلی او الماره کې پراته دي دا روایت کولی شي که نشي کولی الماره پیژني چې دا د استاد صاحب ده ختم پیژني چې دا حدیث د استاد دی او دا استاد هم دی خو د دې حدیثو اجازت یې ورته نه دی کړی مسند احمد کې ډېر داسې دي زوی روایت کوي وجدت بخط ابي د پلار په لیکلو کې مې دا حدیث پیدا کړی دی دې ته وجاده وایي دا وجاده که مقرونه شي د اجازې سره په نورو روایاتو کې مقبوله ده نورو روایاتو کې ورته اجازه کړي نو چې دغه اوس دا نور بیا موتي دي دا په سما باندې محمول دي او که په نورو کې اجازت نه وي نو دا وجاده چې کومه ده قبوله نه ده هلکه تاسو پې پوه شئ دا د تحمل حدیث طرق دي اته اقسام تاسو پې پوه شئ ټولو کې بهترین قرأت الشیخ دی استاد سبق وایي او شاګردان یې اوري دا اعلی ده او زمونږ د مدارسو کې دا رایجه ده او چې بیا اخیر شي یا استاد ستړی شي نو بیا قرأت علی الشیخ شي شاگرد دی وایي او استاد یې اوري لږه شان تشریح پکې کوي نو دا دواړه اعلی مرتبې دي تاسو پې پوه شئ زمونږ چې مشکات شریف د استاد صاحب نه ویلی دی د هغې سند د برکت دپاره ذکر کوم بیا به مخکې ځو موږ دا مشکات شریف په 1414 هجري کې د شیخ الحدیث مولانا محمد نعیم اخوندزاده رحمه الله نه ویلی هغه د شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمه الله شاگرد
هغه د شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله شاګرد، هغه د شیخ الهند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمه الله شاګرد، هغه د مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمه الله شاګرد، هغه د شاه عبدالغنی رحمه الله شاګرد، هغه د شاه محمد اسحاق رحمه الله شاګرد، هغه د شاه عبدالعزیز رحمه الله شاګرد، هغه د شاه ولی الله رحمه الله شاګرد. شاه ولی الله رحمه الله احادیث د شیخ ابو طاهر مدنی نه، او هغه د شیخ محمد ابن ابراهیم کردی نه، او هغه د شیخ احمد قشاشی نه، هغه د شیخ احمد ابن عبدالقدوس الشناوی نه، هغه د سید غزنفر نهروانی نه، او هغه د شیخ محمد سعید نه، هغه د سید نسیم الدین میرکشا نه، هغه د سید جمال الدین نه، او هغه د سید اصیل الدین نه ویلو. سید اصیل الدین د شیخ شرف الدین نه، شیخ شرف الدین د شیخ امام الدین علی ابن مبارک نه، او شیخ امام الدین علی ابن مبارک مشکات شریف د شیخ ولی الدین ابو عبدالله محمد العمری التبریزی د مشکات شریف د مصنف نه ویلو. دا سند شو د مشکات شریف د مصنف پورې. صحیح شو. اوس مشکات شریف چې دا کم حدیث دی نو د دې حواله ورکړي دا د پلان کې کتاب دی، هغه کې بیا سند له ضرورت نه. تاسو په پوه شئ. زمونږ بل سند چې کم دی، کم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته متصل سند دی د ټولو کتبو د احادیثو، هغه دا دی چې مونږ د حدیثو څه کتابونه ویلی دی او د ټولو اجازت دی د شیخ محمد حسن جان المدنی رحمه الله نه، چې هغه روایت کوي د شیخ محمد ادریس کاندهلوی نه، هغه روایت کوي د شانور شاه کشمیری نه، هغه روایت کوي د شیخ الهند محمود حسن دیوبندی نه، هغه روایت کوي د محمد قاسم نانوتوی نه، او هغه روایت کوي د شاه عبدالغنی نه، هغه روایت کوي د شاه محمد اسحاق نه، هغه روایت کوي د شاه عبدالعزیز نه، هغه روایت کوي د شاه ولی الله رحمه الله نه. د شاه ولی الله رحمه الله نه بیا دا د حدیثو څومره کتابونه چې دي د هر کتاب د مصنف پورې بیا خپل سند دي. لکه د بخاري شریف سند مثال درته زویم، شاه ولی الله رحمه الله روایت کوي د ابو طاهر محمد الکردی المدنی نه، هغه روایت کوي د ابراهیم ابن حسن الکردی نه، هغه روایت کوي د احمد ابن محمد القشاشی نه، هغه روایت کوي د احمد ابن عبدالقدوس شناوی نه، هغه روایت کوي د محمد ابن احمد الرملی نه، هغه روایت کوي د احمد زکریا الانصاری نه، هغه روایت کوي د احمد ابن علی ابن حجر الاسقلانی نه، هغه روایت کوي د ابراهیم ابن احمد تنوخی نه، هغه روایت کوي د احمد ابن ابي طالب حجار نه، هغه روایت کوي د حسین ابن مبارک الزبیدی نه، هغه روایت کوي د عبدالاول الهروی نه، هغه روایت کوي د عبدالرحمن ابن مظفر الداودی نه، هغه روایت کوي د ابو محمد عبدالله سرخسی نه، هغه روایت کوي د محمد ابن یوسف الفریبری نه، محمد ابن یوسف الفریبری روایت کوي د ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل البخاری نه. امام بخاری روایت کوي د مکی ابن ابراهیم البلخی الحنفی نه، هغه روایت کوي د یزید ابن ابي عبید الاسلمی نه، هغه روایت کوي د سیدنا سلمى ابن الاکوع رضی الله تعالی عنہ نه، او سیدنا سلمى ابن الاکوع رضی الله تعالی عنہ روایت کوي د امام المرسلین امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، او رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کوي د الله نه، ځکه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، په وحی خفي سره. څلورم بحث زمونږ په دې مقدمه کې احوال د مؤلف او د کتابونو باره کې څه مختصر خبره. دا کتاب مشکات شریف خو تاسو ته یو کتاب ښکاري، خو در حقیقت دا دوه کتابونه دي، یو کتاب المصابیح دی او بل مشکات المصابیح دی. کتاب المصابیح چا لیکلی؟ پنځمه طبقه کې یو لوی محدث محی السنه ابو محمد
حسین ابن مسعود الفراء البغوی الشافعی دا 1506 هجری کې وفات شوه. دا کتاب د دې محدث تصنیف دی. د کتاب المصابیح نمخ کې د یو بل کتاب لیکل او شرح السنه چې د شرح السنه د تصنیف نه فارغ شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب کې ولید. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته احیا کلا کما احییت سنتی، خدای دې ژوندې لره لکه زما سنت چې څنګه ژوندې کړ. د دې وجه نه دته محی السنه وای. نو د دې خوب په شکرانه کې د الله شکر ادا کا او بیا کتاب المصابیح ولیکلو. د کتاب المصابیح خصوصیات څه دي؟ دا کتاب په ټولو کتبو د احادیثو کې جامع دی. په نورو کتابونو کې متفرق احادیث دي خو دې کې ټول را جمع شوي. دویم دی کتاب کې احادیث کتاب المصابیح کې په دوه قسمو تقسیم دي، یو ته صحاح وی او یو ته حسان وی. نو کتاب المصابیح کې صاحب د مصابیح په هر باب کې دوه فصلونه به ذکر کول، یو فصل کې به صحاح بلکې به حسان. دا صحاح د بخاری او مسلم احادیث ته ویلي او د سنن خمسه او د ترمذی او د ابو داود او د نسائی او د ابن ماجه او د دارمی دی حدیث ته به حسان ویلي. دویم باب کې به فصل کې به دا ذکر کوم. مشکات کې چې اصول لفظ راشي دا کتابونه ته مرادی دا و کتابونه اصول سبعه. نو په مصابیح کې ټول سلور زره سلور سوا سلور دیر احادیث دي. المصابیح کې مشکات کې نه ګورئ، المصابیح کې سلور زره سلور سوا سلور دیر احادیث. په دې کې 2000 سلور سوا او سلیریش دا صحاح دي او پورا 2000 پکې حسان دي. نو سلور زره سلور سوا سلور دیر احادیث تاسو به پوښ. خددین رسته بیا مشکات شریف جوړ شو. د مشکات شریف د مصنف نوم دی ولی الدین ابو عبد الله محمد ابن عبید الله خطیب تبریزی الشافعی. دواړه شافعی مسلک سره تعلق لري. د په 243 هجری کې وفات شوه. اتمه صدای عالم دی او دا کتاب ګران ځکه دی چې دواړه مصنفین شافعي مذهب سره تعلق لري. دا نور کتابونه چې دي د احادیثو دا اسانه دي. دې کې زمونږ دلایل هم شته او زمونږ د مخالفینو دلایل هم شته. باب ما جاء فی رفع الیدین ترمذی شریف کې بدر تراش. باب ما جاء فی ترک رفع الیدین، رفع الیدین کې دا غوی حدیث ذکر کړي، ترک رفع الیدین کې زمونږ ذکر کړي. امین بالجهر کې دا غوی ذکر کړي، امین بالسر کې زمونږ ذکر کړي. تاسو به پوښتنه نو الته مونږ لا زمونږ دلایل بل ځای کې نه دي، ملته کتاب کې پیدا کیږي. تاسو به پوښتنه مشکات ګران دی. ګران ځکه دی چې مصنف شافعي مذهب سره تعلق لري او هر سړی د خپلو د پاره کوتک استعمالوي که نه. تاسو به پوه شئ نو خبرې او کوتک د چا د پاره استعمال کړی؟ د خپل امام د پاره. نو خپل دلایل پکې ذکر دي، زمونږ د احنافو دلایل پکې نشته. نو په نورو کتابونو کې خو موږ باندې یو کاري هغه دا دی چې هغوی مستدلاتو ته جواب وکړو او زمونږ دلیلونه خو تیار شته، هغه خو را پیدا کول نه غواړي او دې کې به 2 کاره په موږ یي. یو خدا چې د هغوی دلایلو له به جوابونه کوو او بل دا چې بهر نه به خپل دلیلونه هم ذکر کوو. دا بلا ګران کار دی ځکه مشکات ګران دی او دې ته موقوف علیه ځکه وایي چې د حدیث د کتابونه په دې موقوف دي.
چې دې سره ستا ممارست راشي نو د حدیثو کتابونو باندې به پوه شي بره چې کوم په غټه دوره کې هلکه تاسو پوه شئ که پې پوه نه شئ صاحب مشکات د خپل استاذ علامه طیبی په حکم په کتاب المصابیح کې اضافات او تغییرات را وکړل اضافات خو یې دا وکړل چې 1511 احادیث پکې زیات کړل څو یې پې زیات کړل 1511 او دا دی چې دریم فصل یې زیات دریم فصل کتاب المصابیح کې په باب کې 2 فصلونه وو او دې کې په باب کې 3 فصلونه دي په اول فصل کې صحاح د صاحب کتاب المصابیح دویم کې حسان د صاحب المصابیح او دریم کې زیادات د صاحب المشکات دریم فصل کې د زیادات یا لکه پوه شئ 230 هجری کې مشکات نه فارغه شو شپږ کاله بعد په 243 کې بیا وفات شو سبب د تالیف د مشکات خو په مقدمه کې راشي کتاب کې چې دا مې ولیک کتاب المصابیح کې 4,414 احادیث صاحب د مشکات 1511 زیات کړل نو 1511 چې په 4,414 ورواچې نو 5,945 احادیث نو په مشکات شریف کې ټول احادیث څومره دي 5,945 یعنی 55 کم شپږ زره آسان الفاظو کې درته ویم تاسو پې پوه شئ مشکات شریف کې 1,038 فصول دي فصلونه 1,038 320 پکې بابونه دي نهیش پکې کتابونه دي لفظ د کتاب کتاب الطهاره کتاب الایمان دا پکې نهیش دي تاسو له کتاب ته وګورئ خطبې ته الحمدلله نحمده ونستعینه ټول حمدونه الله لره دي مونږ د هم بیانو په طریقې د استمرار سره بیانو الحمدلله او په طریقې د تجدد سره بیانو نحمده او ددنه مدد غواړو او مونږ مدد غواړو ددنه او مونږ بخنه غواړو ددنه او پناه نیسو په الله سره من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا د زمونږ د نفسونو د شرونو نه او زمونږ د بدو عملونو نه شرور دی او سیئاتم شرور دی خو شرور باطینی شرور ته وایي او سیئات ظاهری شرور ته وایي دا پکې فرق دی اعمالم ظاهری نو سیئات اعمال ته مضاف کړه او شرور باطنی هغه د زړه نه راځي نو هغه انفس ته مضاف کړه من یهده الله فلا مضل له هغه څوک چې الله برابر کی سم لار نشته گمراه کوونکی دلرا ومن یضلل هغه څوک چې الله بې لارې کی فلا هادی له نشته لار ښودونکی دلرا واشهد ان لا اله الا الله زه ګواهي کوم د دې خبرې چې نشته بل معبود موجود مگر یو الله دی غیر د الله نه دلته اشهدو ویل نشهدو ونه ویل نور صيغو کې جمع ذکر کړي ولی دیو جن چې اذان سره موافقت راشي هغه کې اشهدو دی راشي مانزه سره موافقت راشي خطبه سره موافقت راشي هغه کې شهادت د مفرد په صيغه سره استعمال شوی دم داسې وکړو دویم داره چې شهادت بیان توحید دی نو دې کې صيغه د توحید ذکر کړه د دې وجنا چې لفظ د مراد سره موافق شي مراد د خو توحید بیانول دي کنه چې د لفظ د مراد سره موافق شي
ز شاهدی بیانوم دا الله چې نشته بل معبود موجود غیر د دنه داسې گواهی تکون للنجات وسیلة چې د نجات لپاره وسیله او ذریعه شي ولرفع الدرجات کفیله او د درجو د اوچتېدلو دپاره ذمهواره شي واشهد ان محمدا عبده ورسوله زکه محمد چې الله ولیږه په داسې حال کې وطرق الایمان قد عفت آثارها چې د ایمان د لارو نښې ختمې شوې وي عفت ختمې شوې وي آثارها نښې ده د ایمان چې څومره لارې وي د هغې نښې ختمې وي وخبت انوارها او د ایمان د لارو رڼاګانې هم ختمې شوې وي خبت مړې شوې وي انوارها رڼاګانې د هغې ووهنت ارکانها او سسوي وو ارکانها تکیاګانې د هغې وجهله مکانها او ورک شوی او ځای د هغې د ایمان د لارو ځایونه هم ورک شوي د جاهلیت زمانه وه هېڅ د ایمان نښې څرک هم پکې نه لګېده فشیده مضبوط کړ دی نبی علیہ السلام صلوات الله علیه وسلم د الله پیرزونې دي په دی او د الله سلامونه مضبوط کړو من معالمها ما عپا ګورئ دا ما عپا مبین دی من معالمها د هغې بیان دی فشیده ما عفا من معالمها مضبوطی که هغه چې ورک شوی و نښې د دې ایمان د ایمان د طرقو کمې نښې چې ورکې شوی وي دا یې مضبوطې کړي وشفا من العلیل فی تایید کلمة التوحید من کان علی شفا شفا یشفی جوړېدلو ته وایي او دا بله شفا چې ده په الف سره هغه د کندې غاړې ته وایي وشفا روغی کو من کان علی شفا هغه څوک چې د کندې په غاړه د دوزخ د کندې په غاړه چې څوک دی روغ کو من العلیل د دې بیمارانو نه پسې روغ کو پی تایید کلمت التوحید د توحید د کلمې په مضبوطولو چې د دې په زړونو کې مضبوطه کړه هلکه پې پوه شي دا من العلیل بیان د مقدم دی د من کان علی شفا دپاره او دا پی تایید کلمت التوحید متعلق دی تر اولني شفا پورې و شفا روغ کړه په تایید د کلمې د توحید من کان علی شفا من العلیل کافرو کنه به د دوزخ په کندې په غاړه چې مړه شوي وي ډایرکټ به چېرته غورځېده دوزخ خو د دوزخ د کندې نه د غاړې نه راویستل ایمان سرمایه یې ورکړه هلکه تاسو پوه شئ واوضح سبل الهدایة لمن اراد ان یسلکها او واضح کړي لارې د هدایت د هغه چا دپاره چې دا غواړي چې د هدایت په لارو لاړ شي واظهر کنوز السعادة او راویویستې خزانې د نیکبختۍ لمن د هغه چا دپاره قصده چې هغه قصد کوي ان یملکها چې ځان مالک جوړ کړي د دې خزانو چې څوک د خزانو مالک ځان جوړی هغه د سعادت او د نیکبختۍ خزانې ښکاره کړي دا خزانې تخپلې کنو نیکبخته بشي چې څوک دا غواړي چې زه د سعادت د خزانو مالک شمه ځان مالک کم نو هغې ورته راښکاره کړي بس دی درود شریف اللهم صل علی محمد کما صلیت